ډیر خوش نصیب یې رب پتا سو مهربان دې خوشحالي گزکا دلته نن ختم د قرآن دې خوشحالي گزکا دلته نن ختم د قرآن دې ډیر خوش نصیب یې رب پتا سو مهربان دې خوشحالي گزکا دلته نن ختم د قرآن دې خوشحالی گزکا دلتنن ختم د قرآن دے دادا اللہ مہربانی دا دلتنن لو یا خوشحالی دا دادا اللہ مہربانی دا دلتنن لو یا خوشحالی دا وی دعا قبلیگی وی دعا قبلی لہذا زه پښتو کې خبره کوم چې د شذ پوشي نو مفهوم وی ترجمه سره به نوي یی چې مو دي قربان دي پور پلار دي جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې چې داسې سبق شون کو چې نه زو ویل نه زیاری کړی دي نه سخت خبره مو کړی ده الله تعالی قرآن کې چې فاما اليتيم فلا تقهر دلته کې څه کوي فاما اليتيم بس چې د یتیم دا فلا تقهر اے محبوب دتا سخت خبره هم او آج نبی اسلام تا صحابی سی چې داسې هستی چې نه ویل نه خبره تکړي نه سخت خبره کوي نبی اسلام پیش کوي نبی اسلام یې چې اے انسانانو توسو کې بهتر داسې کور دا چې هغه کې یتیم پکې کیږي او هغه سره ششتا سلوک کیږي بل چې نبی اسلام چې توسو کې بهترین داسې کور دا چې هغه کې یتیم پکې کیږي ښه سلوک کیږي په بدترین کور دا هغه بدترین کور دا چې هغه کې یتیم پکې کیږي خو هغه سره بد سلوک کیږي نو الله د قرآن نبی علیہ السلام ته خطاب کوي چې فاما الیتیم فلا تقهر اے محبوب چې دا سخت خبره ونه لهجه تا او نبی اسلام تشریح څنګه کوي چې داسې کور چې هغه کې یتیم پکې کیږي نو ششتا سلوک کیږي نو وایي چې دا ششتا کور دا او بل چې داسې کور چې هغه کې یتیم پکې کیږي بد سلوک کیږي بدترین کور دا دا اشاره څه کوي نبی اسلام یې چې کوم سړي د یتیم درو څلور یاغي ذمہ داری وخستا چې هغه ته کفالت یې لہذا زه پښتو کې خبرې کوم چې هغه ذمہ داری وخستا یاغي پرورش وکړو نبی اسلام داسې کوته چګې کړې چې زه او دا صحابي دا په جنت کې داسې دا به داسې نو امام عزت ونو مو مدرسه دا نه درې کوله پیله جوړ کړو نو هغه د دلته د عوام ته پاتې ده چې دلته کوم اړیکې وي هغه د 1999 د 105 95 100 ته ورسېږي دا نه بل کولی دوی اړیکې پرېږدي په دې کول کې او اړیکې پرېږدي دا دې په جونګې دې پرا چې دا چا پورې کړه دا فاما الیتیم فلا تقهر اے محبوب چې سخت خبره نه وکړي او نبی اسلام دې هغه تشریح وکړه چې مو سره او داسې هغه جنت کې پاتې کیږي چې پرورش کوي نو لہذا چې دا کور چا مشترک کړه دا هم پرورش کړه چې دی او بڅوک مشتري دا هم پرورش کړه او کدی ته څوک سبا تیر کوي دا هم پرورش کړه کچې ته دې ته ځای کو دا هم پښو آغا دې آغا سرمایدار دا پرورشي کوي مطلب دې دا چې زه داسې ادارې ته مې اداره چې آغا اداره چې یتیم مو پکې وي هر سال مو دې یتیم تا ان شاء الله دې الله تعالی چې خوشي کزه کار کوو کزه پور څه کوو دې کا وړ کتابو کپڑے هم ملایږي چې توپ ملایږي چپل هم ملایږي تیل هم ملایږي رنگ جب ملایږي
ملایشي د اول نه ونیسا خو د اول د قرآن د شروعنا د قاعدې نه ونیسا دا به د ان شاء الله هغه د بخاري د خاتمې رسې الله تعالی به زموږ وي. نو لہذا نبی علیہ السلام دمرا یو انسان دې پرا چې هغه قرآن ذکر کوي حدیث دې ذکر کوي هغه اعمال دې پرا دا تاسو نه کوي چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی خطاب کوي فاما اليتيم فلا تقهر. اے پیغمبره ته سختی ما کوا دې کې دا نه دا چې تو ته خطاب کوي دې کې دا خطاب زیاده چې دې تو دې بعد چې کوم عوام رسي هغه ته دا خطاب دا فلا تقهر نه بو کوي سختی. نو د مو عزت منو دا نه مخکې مو مولوي صاحب ته مو ویل چې د چندې مطالبات نه کوو د هېڅ شي مطالبه نه کوو نه د پیسو مطالبه کوو د دا مطالبه کوو چې د میډیا څومره سوشل میډیا سره مستر دلته به اوري بار مو مشاهده خلک اوري د میلاد به اوري ان شاء الله چې دلته نه کوم وړکي پرېږي پیله به د میلاد ولا ته دا فن ملایږي چې څومره یتیمې وي او که بیا اواز به ورسېدو بیا به د کلي قصه ته ونې کېږي. نو مو داسې یوه منصبات ترې کړي ده چې هغې دپاره کم سے کم 15 مرلې یا 10 مرلې پیله په مرلې کې به نظراوي په دویمې هغه کې به تجوید وي په دایره مې کومې بنډینګ چې یو دویم دایره هم چت کې به د علم ولوي خو دا قرباني ده چې که چا سره مو ته په دې محلې کې ځای میلیږي پیسو ټینشن نشته کچېرې ځای تبلیغ کوي داسې خلک مو ته کسانو کړي دي چې یاره دلته نشته تو ته ځای درکوو هغه دې میشه دی ځکه چې مې ته کور کې خوشي وي دوه کسانو نو هغه دې میشه نه لرې ده نو د پیسو څه مسله نشته د ځای څه تبلیغ نشته. خو زه دا خبره کوم که چې دا خبره د مو واس کې وه مو ځای باندې کې 15 مرلې 10 مرلې د مو په خو کې وه مو خپل ورکولو خو مو داسې نقشه اچولې ده چې زه مجبوره یې کوی نشه که چېرې الله تعالی مو کار وکړه انشاءالله د میډیا په واسطې سره یم چې د ده کلي ته تجوید حفظ نظام د علم نظام د الله تعالی به کوي انشاءالله زه به کوم د مو سره چې څومره همدرد وي چې چا څومره قرباني وکړه نه د چندې مطالبه نه د هېڅ شي مطالبه صرف ځای چې کله یې کوم چې څومره پیسې غواړي خو جایزې پیسې که تبلیغ غواړي چې مځکه راکړه مځکه درکوم چا ما ته مځکه باندې ده په هغه لرې ده انشاءالله و آخر الدوانا مناسبه نه لګي چونکې موږ سیاسي ډېر غوټو جلسو کې خبرې کوای شو خو دومره اوقات دې موږ نشته چې دومره غټ علما نوس دي چې د هغو په موږ هغو په مخ کې موږ خبره وکړو. خو نن مو ته چې کومه خوښي محسوسېږي افسوس چې دا د مو والد صاحب ژمدای وه چې د هغه په مخ کې د مو کشر ورور مولانا جاوید حسین چې دا کله عالم جوړ شو موږ چې کله د دستبندي کوله نو په یو درون انداز سره مو کړې وه او موږ دا د ورونو خواهش و د موږ د تربرونو د خاندان دا خواهش و چې موږ کې داسې څوک پیدا شي چې هغه داسې دینی خدمات کوي. ملک صاحب یو تجویز مې دا چې موږ خپل طرف نه د موږ کوم ورور چې دا شکر الحمدلله د موږ هر قسم تواس راسي دته نه د تنخیح ضرورت شته دته نه د بل څه شي داسې ضرورت شته او که موږ کومه د کور ولا ده د موبایل هغو ته هېڅ قسم ته نه د تنخیح ضرورت شته نه د پیسو هېڅ شي ضرورت ورته نشته ده. خو چونکې په دې محلې کې پاتې کېږي د مو بابي هغه عالمه ده مو ورور هغه عالم ده نو چې دې ډونګې کې پاتې کېږي پچار دا چې جو خلکو لکه څنګه نن دا وکسونو نظرې باندې قرآن ختمه وکړه کېدای شي بل کول ته دغه حافظي وي یا بل کول ته 15 کسونو زیاتې شوي وي نو زه ملک صاحب نو ستای سره نور مشران دي د دې محلې
زه دا تجویز پیش کوم چې دې ته د یوه کمیټي جوړه شي زه خپل طرف نه 50,000 روپۍ لکه دی وی چې موږ د چندې مطالبه نشته خو د هر شي یو خپل طریقې کار ده زه خپل طرف نه خدای حاضر نظر ده چې ماته هېڅ قسم ته ما سره چا نه مشوره کړې نه څه خبره کړې دا ماته په ذهن کې راغلو خو دا زه ملک صاحب ته ورکوم